بسم الله الرحمن الرحیم. د یو نوي پروګرام سره زه یم سید قبیل شاه. ګرانو کتونکو، خبر ورکوو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تاوتریخوالی ډېره څه مودې راسې روان دی، خو نن به پکې څه موضوعات داسې دي چې په پاکستان کې دوه حکومتونه ورته ځکه وایم چې یو خوا وفاق وزیر اعلی دغه بیان جاری کوي چې چېرته هم افغان وینئ نو په هغې باندې چې چا هم غږ وکړو چې یاره دلته کې اوسېږي نو په هغې باندې څه انعام یې ښودلی شوی دی. دا انعام څومره دی په دې باندې به هم خبرې اترې کوو، او ورسره بل خوا چې کوم د صوبې وزیر اعلی دی سهیل افریدي صاحب، هغه وایي چې نه په رضامندۍ باندې به خپل وطن ته واپسي کوي. نو په یو پاکستان کې دوه حکومتونه څه کوي یا په دې باندې هغوی څه وایي، او زموږ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چې کوم دی نو هغه ولې په دې کې څه داسې درمنځه څه خبرې شته دی، په دې باندې به هم خبرې کوو. او دې سره سره چې کوم تجارت زموږ روانو د افغانستان سره هغوی بند کړی دی، ولې بند کړی دی، د دې وجوهات څه دي، او ورسره ویلی کېږي دا چې د متقي صاحب نه پس یو بل وزیر چې کوم دی نو بهر په دوره باندې روان دی. د ټولو خبرو کولو دپاره موږ سره سینیر صحافي او تجزیهکار ساجد ټکر صاحب موجود دی. ټکر صاحب پروګرام کې ځل بیا تاسو ته هرکلی ووایو. ډېره مننه شاهجي، تhank you، مهرباني. ټکر صاحب، ما د خپل پروګرام آغاز کې خبر وکړه چې په یو پاکستان کې دوه حکومتونه، خلک پې لږ حیران هم شي چې مطلب پاکستان کې دوه حکومتونه، یو خوا د وفاق وزیر اعلی صاحب به وایي چې یاره انعام یې پرېښودی دی، دا به وایي چې انعام څومره دی او دومره زور یې ولې ورکړی دی افغان وباسي لګیا دی دغه نه. بل خوا زموږ د صوبې وزیر اعلی صاحب وایي چې نه په خپله تبه یې پرېږدي چې په کلار لاړ شي. نو دې منځ کې دا څه وجوهات دي؟ بالکل داسې هم ویلو شاهجي، تاسو څنګه وایي که نه، یو ملک دی او دوه حکومتونه، بلکې یو مرکزي حکومت دی، بیا څلور صوبایي حکومتونه دي، جی بیا زموږ خو نظام دی یو ډیموکراټک پارلیمنټري سیسټم دی، بیا ضلعي انتظامیه ده، او بیا پکې بلدیاتي هم دغه دی. بهرحال دا کم طرف ته چې تاسو اشاره کوئ، نو دا حقیقت دا دی چې ډېر عجیبه لګي چې یو ملک دی، یو آیین دی، یو قانون دی او یو افغان کډوال دي. د هغوی حوالې سره د یوې صوبې یعنې د پنجاب یا د سند یو رد عمل دی، او د پښتونخوا آل ټوګیدر بالکل بدل رد عمل دی. نو ملک خو یو دی که نه، لکه ټیک دا اکایانې دي، پښتونخوا اکایي ده، پنجاب اکایي ده، سند اکایي ده، بلوچستان اکایي ده، خو سینټر چې کوم دی نو وفاق خو مرکز دی. اوس هغه مرکز یو پالیسي انټروډوس کړې ده. په دې لږ تھینک یو چې تاسو دا سوال وکړه، دا ډېر زیات مهم سوال دی، د په باره کې ډېر زیات کنفیوژن دی، ابهام دی. نو په دې خبره کوو چې لکه پنجاب وایي چې بهی تاسو چرته هم افغان ولیده نو هغه ریپورټ کوي، نو موږ به تاسو ته 10,000 روپۍ انعام درکړو. صحیح. اوس دا نیمګړی خبر دی. پنجاب حکومت سره دومره ډېرې پیسې دي، پکار چې په بل سي خپل کار باندې ولګوي. هغې چونکې ګورئ دا هغوی یو کریک ډاون شروع کړی دی، اپریشن یې سټارټ کړی دی، خو بټ اټ شوډ بی منشنډ، دا خبره ذهن کې یاد وساتلی شي چې کومه نیشنل پالیسي چې کال 2013 د سپتمبر اکتوبر په میاشت کې انټروډیوس شوې وه، متعارف شوې وه په پاکستان کې، چې غیر قانوني خلک، غیر قانوني مطلب که هغه د بنګال دي که هغه د هر ځای دي، انکلوډنګ په شمول د افغان کډوالو، دا به پاکستان ایکسپیل کوي، دا به وباسي. نو دا صرف افغان کډوال نه دي، ټول کم سړی چې هم د کم ځای دی، که د افریقې دی، که د امریکې دی، که د یورپ دی، که د بنګلادیش دی، هغه که د افغانستان دی، نو هغه غیر قانوني خلک وباسي. اوس دا پنجاب چې کوم پنجاب یو کریک ډاون شروع کړی دی، نو ګوره دا هغه خلک دي په افغانانو کې چا سره چې دستاویز نشته، څوک چې په غیر قانوني توګه میشته دي، او یا چې چا سره فیک جعلي سینایسیز دي. دا حقه یادوي چې د دوی خلاف تاسو موږ ته ووایئ که دا یې څوک وي. نور هلته خو بلا خلک دي، افغانان دي په لاهور کې روزګار کې، خو که د هغه سره ویزه ده، پاسپورټ دی، صحیح راغلی، نو هغه ته هېڅوک هم څه نشي ویلی. بالکل هغه خو لیګل دی که نه، یو قسم لا خو په پاسپورټ راغلی دی، په ویزه راغلی دی. یو داسې سړی چې هغه راغلی دی په میډیکل ویزه یا په سټوډنټ ویزه باندې، او د هغې د پاسه هغه هلته ځان له دوکان کولو کړی دی، نو اټس انلیګل، دا غیر قانوني دی. د ده خلاف به هم کاروایي کېږي. که داسې سړی څوک په پنجاب کې په نښه کوي، نو هغه ته به که د افغانستان دی، که د ایران دی، او که د بنګلادیش دی، نو هغه له به 10,000 روپۍ انعام ورکوي. اوس راځو تاسو ډېره مهمه پوښتنه وکړه چې یو خوا خو د دوی په سر انعامونه دي، بل خوا پښتونخوا ده چې امن و امان دی، هېڅ نه وایي که نه. نو ګورئ
په ډیرو شیانو مسله دا ده چې زمونږ پالیسي نېشنل پالیسي قومي پالیسي یوه وي په هغې بیا زمونږ اختلاف دی لکه تاسو وګورئ په امن و امان غوندې بنیادي مسله باندې د مرکز او د پښتونخوا اختلاف دی اپریشن کوو اپریشن نه کوو دا چل کوو دا چل نه کوو صحیح ده پیسې هم درکړي 200 اربه NFC ایوارډز کې برخه نه راکوي دا او هغه لکه نو دغه شانتې د افغان کډوالو په قصه باندې هم ډېر لوی اختلاف دی چې د سهیل افریدي صاحب نه وړاندې کوم وزیر اعلی او ګنډاپور صاحب نو د هغه بیانونه په ریکارډ باندې دي هغه وایي چې موږ دوی سره سختي کول نه غواړو ښه په مینه لیږو بیا چې سهیل افریدي صاحب راغی نو موږ وایو چې اوس په سهیل افریدي صاحب څه کوي نو په خپل لومبي سپیچ کې په اسمبلی کې دوی وویل چې موږ د مرکز چې کومه پالیسي ده د افغان کډوالو حوالې سره منو صحیح ده خو دوی دا وویل چې دې خلکو دلته 40-50 کاله تېر کړل زموږ ورسره رښتې دي پښتانه دي هم پښتانه دا هم پښتانه بل لا چې تباحال افغانستان دی تکلیفونه دي بیا دوی چې ځینو تکلیف دی په لارو کې هلته لاړ شه دلته لاړ شه دا کار وکړه هغه دوی وایي چې اسانتیاوې ورکوي چې او تکلیف پورته نه رسوي نو هغه خو جی ثابت هم شو او ثابت هم شو بازار ډک ایگزیکټلی منظور اعظم څه مسله نشته خو دا مطلب د دې دا نه دی چې ګینه دوی به نه ځي اب ځي بهرحال دغه خبره ده چې د پنجاب یو نظر دی او د دې دا نظر دی نو پس منظر د دې دغه دی بله خبره شاجي تاسو وکړه او ډېره زیاته مهمه مو کړه چې روزګار تجارتي اړیکې اقتصاد بزنس د پاکستان او د افغانستان چرته ولاړ دی خلک تپوسونه کوي بالکل په اربونو ډالر د دې دوو ملکونو په دې ګاونډ کې او روزګار کې دا هغه چرته لاړ د هغې سره د لکونو خلکو روزګار تړلی او د هغې به څه کېږي مستقبل څه دی کورونو چولې بندې شوې بالکل او دا بحث یو خو دا لارې بندې دي په دې باندې هغه د تکلیف اګاړي ولاړ دي په زرګونو دی خوا پسه اخوا مطلب سامانونه د اربونو روپو خراب شو مونږ چې دا چیمبر والا سره خبره کوو کامرس والا سره کوو ټرانزیټ والا سره کوو تجارو سره کوو بزنسمینانو سره کوو انویسټر سره کوو التیانو سره کوو د چا چې دلته په دې لارو وټلي دي او د دغه ګوره چې ترانسپورټ رواني په سړک ګاډي ځي نو مطلب ستا بوټل چلیږي که نه او د هغې سره به د چیو والا کاري د پیو والا کاري د سبزۍ والا کاري نو چې ترانسپورټ هلته ودرېده ستا هوټل هم بند شو ستا هوټل هم بندې شوې ستا زمیندار متاثره شو ستا مزدورکار متاثره شو هر سړی متاثره شو دې سره خو بلا د یو ګاډي سره 40-50 روزګاره تړلي که نه ښه اوس د روزګار مسله بیا هلته سنګینه شوه کله چې ملا عبدالغني برادر صاحب وویله دوه درې معنیخیز خبرې وکړې چې یو خو یې په خپل افغان تجارو دا غږ وکړه چې بس د پاکستان سره خپل اړیکې راټولې کې تجارتي 3 میاشتو کې دننه او 3 میاشتو کې دننه ټایم یې ورکړه ټایم فریم یې ورکړه بیا یو بله خبره مو وکړه چې دا کم دوايانې راځي نو په دې هسې هم څوک نه ښه کېږي ښه نو بیا پاکستان ته علاج له ولې راځي ایگزیکټلی سوال دا دی او دا اوسه پورې تاسو د یورپ نه دوايانې راتلي که د انډیا نه راتلي پاکستان نه تللی که نه نو ګورئ داسې خبرې تجارت ته نقصان رسوي نو بیا د دې طرف نه هم چې کم دی نو بیا سختي راځي ځکه اوس داسې خبرونه هم راځي شاجي او دا ډېره زیاته د بدقسمتۍ خبره ده په کندهار کې 13 ورځ بله ورځ دا اوازه وه په دې رسنیو داسې خبرونه وو چې هلته په مارکیټ کې کم پاکستانی سامان دی لکه د دې ځای نه ځي چمن نه ځي د پېښور نه ځي د کوټې نه ځي د بنو نه ځي د کراچۍ نه راځي د لاور نه راځي نو وایي چې دا اوچته وو لکه تاسو وګورئ هغه د نفرت لیول کم ځای ته ورسېد یا لکه په تجارت کې چا دشمني راوستې ده په تجارت کې څوک تجارت خو خلک هلته سورې ډزې رواني دلته خلک خپل روزګار کوي کوشش دا کوي که نه د دې نه بغیر کېږي نه خلک د ډېر لوی دشمن ملکونو سره کوي بلکې دا هم خبره کېږي چې لکه په افغانستان د مشرقي ولایتونو کې لکه کونړ شو ننګرهار شو پکتیا خوست وغیره په دې کې د پاکستان کرنسي استعمالیږي 100-500 لوټ او د زرو که نه لکه وایي چې دا هم مطلب چې راټولوي ورو که نه نو دا اشارې دی غواړي څه ټکر صاحب او اوس دې له راځو چې لکه دی غواړي څه ګورئ یو خو پریشر ټولي چې ته ما باندې پریشر دغه کې نو زه په تا پریشر دغه کوم دا اوس هغه ټیکټکس دي نو دې سره آیا د پریشر څه شته دې سره په ملک کې څه پاتې نه دي دا مهم سوال دی ګورئ هغې لکه یو سړی بیا ځان له زور ورکوي نقصان خو به ځان له ورکوي خو تا ځان پاتې نه راولي که نه
لکه چې مطلب یې اوس مسله دا ده تاسو دا سوال ډېر زیات مهم دی خو اوس د اغام یو ملک دی موږ به داسې خبره اوس کوو چې لکه د دې وجوهات څه دي لکه لارې خو تړل شوې بالکل نقصان خو دی لکه هلته خلک د انارو تصویران ورکوي او د کورو چې دا وګوره سره انار دی او دلته موږ ناست یو تاسو ورپسې ړانده شوئ والکه د دې ځای نقصان دا کم دی دا هغه ځای ډېر دی ستا انار به راته دلته به قیمت کو ستا زمیندار ته به او ستا اړتي ته به او ستا ټرانسپورټ ته فایده وه هغه انار چې دلته په 500 روپۍ خرڅېده هلته ته اوس په 10 روپۍ دی دا ما تاوان وکړو دا تا تاوان وکړو دا خو ستا د هغه زمیندار تاوان دی چې هغه دې ته کال انتظار کړی و د هغه مزدور که نه دا خو ستاسې تاوان وکړو ګوره جذباتیت نه دی پکار مونږ دا وایو که نه چې دغې حقایقو ته کتل پکار دي اوس دا مسله اوس په څه کې ده دا په دې مذاکراتو کې دغه سوال مې کولو ټکر صاحب متقي صاحب په دورو به مخکې تلو اوس ویلی کېږي دا چې بل وزیر څوک ځي بل وزیر څوک دی جی دا د افغانستان د تجارت وزیر دی او خبرونه داسې دي چې هغه ډیلي ته په دوره روان دی هندوستان ته نو چې تجارت وزیر ځي نه نو څه کوي اوس په دلي کې جرګه کېدی دا دی ګورې لکه یو خوا خو د پاکستان سره تجارتي اړیکې د پرې کولو خبره وشوه بل خوا د تجارت وزیر زی انډیا ته د دې څه مطلب شو د هندوستان سره تجارت جوړي خو چې کوم پوهان دي د دې میدان نو هغوی دا وایي چې دا به د نقصان سودا وي د نقصان سودا به ځکه کوي چې دا خو اسانه لاره ده په دې ستا جیپ هم راځي او موټر هم راځي او مړه خو د خرګاډي لاره ده ټرکونه راځي بس هلته سامان ټک په جلال آباد او په کابل کې او دلته مطلب چې 3 غنټې پس په پېښور کې خالی شي همدقسې بالکل اوس ته به انډیا ته ځې په کمه لار خو ستا دا ده که نه واګا بارډر خو دا خو پېښور دی او بیا لاهور دی او بیا واګا بارډر دی بیا مطلب چې امرتسر دی او دیلې دی او عیشه بسې نو مسله دا ده چې خبره په هر لیول دغه ته روانه ده اوس خو ځینې حلقې دا هم وي خبره تاسو د نقصان او د پرشر خبره کوله چې ځینې حلقې با خبره هلته دا وایي چې د ملا عبدالغني برادر صاحب دا بیان نو دا چې تجارت ختم کوي دا وایي د ذاتي بیان لکه د دې نه اوس طالبان رژیم هغوی ته داسې ښکاري داسې او چې هغوی ته ځان دغه کړي لا تعلقه کړي نو ښه ده په خپلو کې متفق نه دي په خپلو خبرو نه ودرېږي لکه اوس فرض کړو موتایو لکه چې ستا د خبرې نه نیم خبر ته زما د خبره نه خبر او بیا بعد کې مذمت راځي نو دا خو المیه دا د چې هغوی کوم ډلې خو شته که نه دا دوه خو واضحه ډلې دي کندهار ډله او کابل ډله صحیح او ځینې پکې دا هم وایي ځینې خلک داسې وایي چې په دې کې یوه ډله داسې ده چې د هغه نه غواړي چې د پاکستان سره تعلقات خراب شي صحیح لکه نه غواړي هغوی وایي چې پاکستان سره تعلقات څنګه تاسو خرابوئ که نه بل مطلب یې چې د دوی خو په یو بل دارومدار د انحصار پاتې شوی یو بل ورته پته ده سخت وخت هم په سړي راتلی شي بیا به څوک د دوی په کار راځي که نه نو دوی ته پته ده خو دغه بله چې سختدریزه ډله ده نو فلحال هغوی په دې موډ کې نه دي چې دغه ټیک شي اگر چې مذاکرات چې کوم دی ټکر صاحب دا راته وایي مذاکرات به دې نه بس وشي که به ونه شي لږ په دې مې پوهه کوي ځکه چې ډېر ټایم وشو د مذاکراتو دوباره هغه ناستې هغه اوازه نه ده راغلې چې دوباره به چېرته کښېني او د مذاکراتو حوالې سره څه داسې کوټلي معلومات نشته یا داسې خبر په توګه چې موږ دا ووایو چې دا خبر دی یا څه داسې رابطې ښکاره خو نشته او پټې موږ ته پته نه لګي خو په سفارتي توګه پټې رابطې کېدل د کابل او د پاکستان د اسلام آباد ترمنځ که د مذاکراتو دپاره یي نو ښه خبره ده اوس دا خبره ولې کېږي دا ځکه چې ګورې روس د ترکي نه پس روس وویل چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تعلقاتو دپاره مونږه د ثالثۍ کردار لوبولی شو نو دا یو ډېره مهمه خبره ده ځکه چې روس د دواړو ګاونډي ملک دی په دې سیمه کې یو بااثره ملک دی نو داسې څه خبر نشته چې د هغې په بنیاد مونږ ووایو چې ګینې مذاکرات په شروع شي خو فلحال خو ولاړ دي ولاړ دي شته نه بس مذاکرات او د هغې مونږ دا ګورو چې دا کوم بیانونه راځي او تجارت متاثره دی او څه خو داسې دا لوی ملکونه لکه ایران هم ووې روس هم ووې نو بیا امکان څرګندېږي چې که دوی پکې څه رول ولوباو نو بیا امکان لري چې کېدی شي ریزیوم شي تاسو څه وایي ټکر صاحب اخرنی سوال دی
که چېرې ټرمپ پکې مخې ته راشي نو خبره به ختمه نه شي. ټرمپ ډېر کریډټ هلي او هغه وایي چې ما وواته لوی لوی جنګونه ودرول او د پاکستان او د انډیا دا قیصه خو ورځای کې کوي. هغه مودي غریب یې تېښتې له راوستی دی. اول یې وي 15 جهازونه اوس ورته یې 7 درله راغورځولي دي. بهرحال ټرمپ خو د امریکې صدر دی، یو کردار لري په نړۍ کې او خو فلحال د پاکستان او د افغانستان په دې معامله کې د پاکستان چې کوم پوزیشن دی نو ډېر فرم دی که نه. لکه مطلب چې تاسو وګورئ اوس د غزه په معامله باندې په یو ان کې پاکستان د یو قرارداد ملاتړ وکړو، صحیح ده. نو امریکا به زه وایم چې د پاکستان نه انکار ونه کړي که نه، ځکه چې د پاکستان او د امریکې تعلقات خو ښه دي او امریکې ته د پاکستان چې کوم پوزیشن دی هغه هم معلوم دی، ځکه د امریکې صدر په هر ځای کې د پاکستان تعریف کوي. اوس د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم معاملات دي او ټرمپ ته دې په باره کې څه نه وایي، دا ځان له معنی خیز خبره ده چې دومره خاموش ولې ناست دی، او چې آیا هغه ځان په دې طالبانو ناغرضه کړی دی، په دې طالبان رژیم یې ځان ناغرضه کړی دی، سلیفټ نه ورکوي که نه. یعنې هغه خو ویلي چې دا خو زما لپاره ډېره اسانه خبره ده. هغه وایي دا نه چېرته امریکې ته یو یا دوه وغواړو جرګې دپاره بیا رانه امریکا قبضه نه کړي. ټکر صاحب یقینا ډېرې ګټورې خبرې او ژورې خبرې مو کې او ګورو چې نوې اپډیټس سره راځي نو هغه به مونږ خپل کتونکو سره شریکو. خو چې کوم نقصان روان دی نو الله دې وکړي چې د دې نقصان نه دی مونږ هم پاکستان ملک هم او افغانستان ملک هم د دې نقصان نه وساتلی شي. دا زموږ نن پروګرام نه بل پروګرام پورې مال او زما ټیم د راکې اجازه د الله پامان.